سلام علیکم. یو جنۍ د پیر ته د تعویض د پاره ورغله او دا پیر د جنۍ صاحب څنګه غلط کارونه وکړ. د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه د ټالی نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دغه شانته ډېرې ښځې دي چې خپل خاوند ورسره یعنې مینه محبت ورسره پرېږدي نو بیا د پیرانو پسې ګرځي او تعویضونه په خپل خاوند باندې کوي، خو پیر ورسره د تعویض په بدله کې بیا داسې کارونه کوي. جنۍ چغې کوي او توبې کوي، بیا پیر ته وایي چې زما ستا تعویض نه دی پکار، خو اوس ما پرېږده ځکه چې که چېرې په ما باندې خپل خاوند پوه شو نو زموږ حالات په نور به هم ډېر خراب شي. عزتمنو هېڅکله داسې جالب پیرانو ته مه ورځئ ځکه چې پیران ډکه د غلط کارونو دپاره ناست وي او دا جالب پیر څنګه بیا جنک یعنې دوکه کوي او څنګه بیا ورسره دا غلط کارونه کوي. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. عزتمنو چې پیر له ښځې ورشي او جنکۍ ورته ورشي نو پیر پکې بیا په سترګو په نظر باندې ښایسته جنۍ ګوري او هغې ته بیا د سترګو په نظر کې یعنې هغه د ټولو نه وروسته هغه جنۍ ته وایي چې زه تا دا ډېر ښه کار کوم خو ته لږ غوندې صبر وکړه، ما ته پته ده چې ستا ډېره غټه مسله ده. نو جنکۍ خو ډېره ژر دوکه کېږي او هغه چې ورته چې جنۍ ته دا خبره وکړي نو جنۍ ډېره خوشحاله شي. نو هغه په خپل ځای کې وایي چې پیر خو ډېر ښه سړی دی که چې وګوره ما ورته لا د خدای نه څه ویلي نه دي او دا زما د زړه په حال باندې پوه شو. ما دغه جنۍ کمک نه مطابق تر اخره پورې کښېني چې ټولې ښځې په هغې کې او ټول خپل کورونو ته لاړ شي. نو دا جنۍ بیا اخره کې ځان ته ایساره کړي او بیا ځان سره یوه کمره کې ځان ته کښېنوي. نو هغوی ته وایي چې ته اوس په سر باندې یعنې روپټه یا څه واچوه چې تا ته زه په نظر باندې نه راځم. نو دغه جنۍ ډېره خوشحاله وي او په سر باندې روپټه واچوي او سر ښکته کړي او پیر پې بیا خپل دم شروع کړي، خو پیر پې دم نه کوي. پیر صاحب چې خپلې کپړې هر یو شی یعنې وباسي ځان مکمل بربنډ کړي. نو پیر صاحب چې خپله ښه په شوق کې چې راشي نو بیا د جنۍ نه روپټه لرې کړي او ورته وایي چې اوس سترګې کولاو کړه چې وګوره چې څه دي. نو چې جنۍ چې د دې پیر خلاصي کړي نو جنۍ سمدستي چغې کړي چې چغې کړه چغو سره پیر ورته په خوله باندې لاس کېښودلو او ورته وایي چې ستا به کار وشي خو ته اوس زما کار وکړه. نو جنۍ مجبوره شي چې د پیر صاحب کار وکړي. نو جنۍ ورسره ډېره مجبورتیا نه بیا دا غلط کار شروع کړي. د هغې نه بعد ورله بیا پیر صاحب تعویض وکړي، خو تعویض په دغه حالات کې به څه وچلېږي چې داسې بېلمازه پیرانو ته څوک ورځي. عزتمنو هېڅکله په پیرانو باندې څه اعتبار مه کوئ ځکه چې د ټولو نه ګنده شیونه دا پیران دي، دغه جعلي پیران دي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته دې ځي پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.